دمشق په جامع مسجد په مناره باندې به حضرت عیسی علیه السلام په دو فرشتو به لاس ایښی، الله په دو فرشتو به لاس ایښی او راکوز بشي. زما عزتمندو د دې چهرې نه به دغه انوارات او دغه نورانیت داسې ځلیږي به او داسې زما عزتمندو سسیږي به لکه څنګه انسان غسل وکړي او د بدن نه اوبه سسي راکوز بشي. ها عیسی علیه السلام چې سا خلی سا زما عزتمندو وای د عیسی علیه السلام په سا اخستلو سره هم کافران مرداري چې هغه سالی ساله او صاحب دومره اوږدی چې څومره د انسان نظر لګي، څومره انسان نظر لګي. دا د الله د طرف نه د مسلمانانو لپاره مدد ته سبحان الله خوای کنه. زما عزتمندو چې کله دجال ته پته ولګي چې څوک راغی عیسی علیه السلام راغی منډه بکې او به تخت چې کله و تختی عیسی علیه السلام خو به سړی پنخه کړی کنه چې همدغه دی. زما عزتمندو عیسی علیه السلام به ورپسې شي تر هغه پورې به نه پرېږدي تر څو پورې مردار کړی نه وي. د فلسطین په ښارونو کې یو ښار دی بابل لود نامې ده، په دې ښار کې به دا دجال ونیسي او مردار به کړي. سبحان الله مردار به کړي. رسول الله مبارک فرمایلی چې دا دجال به څوک مرداروي؟ عیسی علیه السلام به مرداروي. نو زما محترمو چې کله مردار کی کنه هغې نه بعد به عیسی علیه السلام راشي او دې مسلمانانو ته به ډاډ او تسلي ورکړي چې په تاسو باندې ډېر تکلیفونه تیر شوي دي او دا دجال لعنتي په تاسو باندې ډېرې سختې او تکلیفونه ولې تاسو ته پته هر څه به ده نه اخستي ډېر تکلیفونه او تاسو صبر کړی دی. الله به د دې صبر په بدله کې تاسو له جنت درکړي. خیر مه خفه کېږئ. دا ډاډ او تسلي به زما عزتمندو عیسی علیه السلام دې مسلمانانو ته ورکړي. د هغې نه بعد عیسی علیه السلام زما عزتمندو په دې ځمکه باندې به حکمرانی کوي، بادشاهت به کوي. الله جل جلاله به حضرت عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې دا خپل مؤمنان مسلمانان ځان سره کوی تور ته وخېجوه. چېرته وخېجوه؟ کوی تور ته. ولې چې یو بل مخلوق را پیدا کومه چې د هغې مقابله به تاسو څوک هم نشئ کولی، یاجوج او ماجوج. الله رسول فرمایي زما په امتیانو باندې ډېر غټ غټ ازمیښتونه را روان. خبره درته دا کوم چې کلمه ویونکې الله 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 ویونکې ژوندی وي قیامت به نه راځي. اوس درته وایم چې دا قیامت به په چا راځي. اوس دې پوه کومه قیامت به په چا راځي. ته قیامت ته خفئ. زما عزتمندو حضرت عیسی علیه السلام الله جل جلاله په حکم سر به کوی تور ته وخیږي او دغه یاجوج او ماجوج چې کله راشي کنه په هر حال ټیم مختصر دی. تاسو ته پته ده چې هېڅ څه به نه پرېږدي. سمندرونه چې سی مخې ته راځي خوري به او ختموي به بس قحط سالی به شي. اوس تا په کور کې زما عزتمندو یو ورځ وړه ختم شي، چینی ختمه شي، ټماټر پیاز وغیره وغیره، یو ورځ دوه ورځې هغه تا ته وایي سړي هغه سودا ختمه ده راوړه، بله ورځ میاشت کال پکې تیر شي. نو په دې کور به څومره سخته تېره شي. دقه شان به حضرت عیسی علیه السلام او د هغې په ملګرو باندې هم دقه شان قحط سالی به راشي او دومره سخت او تکلیفونه عیسی علیه السلام به ډېر تنګ شي. څه به شي؟ تنګ به شي. بددعا به وکړي، خیره به وکړي. چې کله بددعا وکړي که نه نو زما عزتمندو الله جل جلاله به د زناورو عمره مارغان په دې یاجوج او ماجوج باندې به الله داسې بیماري ولګوي چې د هغې بیمارۍ د لاسه به دا یاجوج او ماجوج ټول مردار شي، مړه به شي. هغه مارغان به راشي په پنجو کې به اوچت کړي او زما عزتمندو داسې سمندرونو ته به ورغورځي. ولې بدبو به دومره خوروي، ځای په ځای به دا یاجوج او ماجوج مردار پراته وي، مرداری به وي. نو الله جل جلاله به د دې مارغانو په ذریعې سره هغه به اوچت کړي او داسې دریابونو سمندرونو ته به ورغورځوي او د هغې نه بعد به الله پاک باران وکړي. باران او چې کله باران وکړي نو هغه ټول تاثرات به ختم شي. هغې نه بعد زما عزتمندو دومره برکتونه الله پاک به دې ځمکې ته حکم وکړي چې ای ځمکې خپل برکات او میوجات په دې عیسی علیه السلام او د هغې په ملګرو باندې راښکاره کړه. څه کړه؟ راښکاره کړه. واورېږي ډیره د خوشحالۍ خبره. زما عزتمندو وایي یو انار به یو انار دا ځمکه به خپل برکات داسې راښکاره کړي چې یو انار به یو انار پوره یو لوی قافله او یو لوی خاندان به یو انار په شریکه باندې به هغه وخوري او ټول به ماړه شي یو انار باندې. څه به شي؟ ټول به. او چې کله د دې انارو دا دانې ختمې شي که نه وایي د انارو دا پوستکې به وایي د هغې نه به دومره غټه خیمه جوړوي، د دې انارو د دې پوستکي نه به دومره غټه خیمه جوړوي چې یو لوی خاندان یو لوی قبیله به د دې زما عزتمندو د دې خیمې د لاندې کېناستلی شي.
د هغې پوستکې به دومره غټ وي د یو اوښي پی به د یو خاندان دپاره کافي کېږي دومره برکتونه به شي د یو چینی پی به پوره کور دپاره کافي کېږي دومره برکتونه به شي زما عزتمندو په دې دوران کې به عیسی علیه السلام وفات شي څه به شي وفات به شي او چې کله عیسی علیه السلام وفات شي که نه چې کله دا علما د ځمکې نه الله دې نه ختموي چې کله دا علما ختم شو بیا د دې عوامو ګمراه کېدل آسان دي که ګران دي آسان دي که ګران دي دا علما دي تا ته لار ښیي داسې وکړه مسایل عیسی علیه السلام چې وفات شي نو بیا به دا کفر او شرک سر راوچت کړي څه به وکړي سر به راوچت کړي او زما عزتمندو ځای په ځای باندې به بیا په مسلمانانو باندې ظلمونه او ستمونه شروع شي ځای په ځای باندې به بیا دومره زما عزتمندو د الله نافرمانی کل عام به شروع شي چې زما عزتمندو په روډونو باندې په لارو کوڅو کې به د الله نافرمانی نه بدکارۍ نه به کوي د دغې زمانې یو لوی بزرګ به دغه انسان وي چې هغې ته وایي یو کندې ته شي یو سیټ ته شي دا د الله نافرمانی خو کوي خو یو سیټ ته شي دا به د دې زمانې لوی بزرګ انسان وي دومره بدکاري وی الله با مدم شان هوا راولي صبر راولي هوا به الله پاک راولي هغه هوا چې راشي نو زما عزتمندو دغه هوا سره به نوم مسلمان وفات شي چې هغه هوا په کم مسلمان باندې لګي کنه کم مسلمان باندې څومره مسلمانان دي په دنیا کې بس ټول به وفات شي اوس هوا رااله کنه او په چا هوا ولګي ده بس نو دا هوا خو په هر چا لګي ټول مسلمانان به وفات شي او چې کله وفات شي کنه دا غینه بعد به قیامت به الله په دې یهودیانو په عیسیانو به الله قیامت راولي مسلمان به نه مسلمان ختم دې خبره ورسېد مسلمان به ختم شوی وي نو ذکر رسول الله مبارک او فرمایل الله الله وینکې د ځمکې په سر ژوندی وي قیامت به نه راځي